او د ګناه د بچ کېدو دپاره تاسو ته نن یو وظیفه هم ښیم چې کله در باندې شهوت او ګناه غلبه وکړه په خلوت کې انسان ځان له شو ګناه پې غلبه وکړه نو یو ټکې د قرآن ویم دا وایه درې څلور کرته وایه ګناه نه به دې بلکل ذهن ختمیږي دا آیت ویم تاسو او د رزق دپاره او د ګناه د بچ کېدو دپاره چې انسان ډېر عاجز او کمزوری دی نبی علیه السلام فرمایي کل بني آدم خطاء بس اخیری جمله یم ځکه تاسو به سار کار لمځئ تاسو ته اخیری جمله یم بس بیا دعا کوو نبی اسلام فرمای کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التواب هر انسان ګناهګار دی او د ګناه د بچ کېدو دپاره تاسو ته نن یو وظیفه هم ښیم چې کله در باندې شهوت او ګناه غلبه وکړه په خلوت کې انسان ځان له شو ګناه پې غلبه وکړه نو یو ټکې د قرآن ویم دا وایه درې څلور کرته وایه ګناه نه به دې بلکل ذهن ختمیږي دا آیت ویم تاسو خو د دې نه مخکې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای چې هر انسان ګناهګار دی ګناهګار دی ګناهګار دی و خیر الخطائین التوابون او بهترین ګناهګار په تاسو کې دا دی چې توبه وباسي الله ته چې خدایه زه خو ډېر عاجزه یم الله په نفس باندې خپه کې